اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه د خپل ټول څومره چې زمونږ اورسیز رونه دي او بهر مزدورو کې دي د ملک دپاره ګټه کوي، زه هغو ته دا یو پیغام ورکول غواړم چې تاسو د دې سختې نه کومه وبا چې راغلی دا یو عالمي وبا ده، یوازې پاکستان کې نه ده، په ټوله دنیا کې ده. دا د الله تعالی طرفه یو امتحان دی او یو آفت راغلی دی. لول په سر خو موږ ته پکار چې خپل رب ته په سجده شو او توبه استغفار وکړو. ستاسو چې څومره مشکلات دي د هغې نه موږ خبر یو او هغې باندې زه مسلسل لګیم، مراد سعید سره هم لګیم، زلفی بخاري سره هم لګیم، پرایم منسټر صاحب سره هم خبرې روانې دي. ستاسو مشکلات ډېر زیات دي، ما ته احساس دی. بیا ټول د نارت وزیرستان د وزیرستان نه والا سواته پورې ټول خلک بهر یې تاسو او تاسو چې کوم ووټ کې د پاکستان تحریک انصاف سپورټ کړو او په کومه مینه باندې چې تاسو عمران خان ته ووټ ورکړو نو هغه زموږ نه څه پټ پناه نه ده. زه هم د هغې علاقې اوسېدونکی یم، ستاسو مشکلات راته هم معلوم دي او تاسو چې کوم وخت کې راغلي او په سمه طریقه باندې ووټ راکړی دی نو هغه هم ما ده څه پټ پناه نه ده. نو الحمدلله موږ دا کوشش کړی دی او څومره چې دا فلایټونه دي په پیښور ایرپورټ دا به سیوا کېږي هم، نور به هم سیوا کوو. دا کم چې د روان دي دې کې هم تاسو راځئ انشاءالله، نور د تم سیوا کوو. او دې نه علاوه چې کوم هلته کې زمونږ رونه بایګان شهیدان شوي دي د کرونا د وجې، هغو ته د هغو د جست خاکي راوړو تاسو ته ډېر غټ تکلیف دی. نو انشاءالله 2 ورځې بعد به تاسو ته غټ جهاز درځي 777، په هغې کې 24-25 کسان پکې کم چې جست خاکي ده، کم رونه چې زموږ شهیدان شوي دي د هغو به هم را شروع شي د ریاض نه، او سره به انشاءالله د هغې نه یو 2 ورځې بعد بل فلایټ به راځي. د دمام مسلې به هم حل شي، د ریاض مسلې به هم حل شي او انشاءالله په جده باندې هم زموږ فوکس دی. نو ستاسو د مسایل به انشاءالله زر تر زره حل شي. موږ ناس هم دې دپاره یو چې یاره ستاسو دا مسایل حل کړو. فلایټونه ته هم سیوا کوو، پیښور ایرپورټ ته هم موږ کولاو کړی دی. انشاءالله ما ورته ویلي چې څومره بوج راچوي په ما باندې، دا مارونه دي، دا پښتانه دي، دا به موږ په هر صورت باندې سپورټ کوو. ما ته دومره پورې هم ویلي که تاسو سره پیسې کم وي زه د پروینشل فنډ ته پیسې درکول ته فنډ درکول ته تیار یم، خو په هېڅ صورت باندې دا رونه زه خفه کول نه غواړم. عمران خان هم ستاسو د دې دغه نه پرایم منسټر صاحب د دې دغه نه ان بورډ دی. مراد سعید 48 غنټو نه خوب نه یې کړی، بار بار زه د هغه سره رابطه کوم. هغه چې کومې هلې ځلې کې ستاسو راشن هلته در رسول د هغې سره لو دا کم 33,000 کسان چې راغلي دي دغه را رسول، په دې کې د مراد سعید ډېر غټ کردار دی. زه د هغه هم شکریه ادا کوم، بلکې د هغه ستاسو خلکو په هغه باندې هم حق دی. نو انشاءالله دا کومه سخته چې ستاسو دا به انشاءالله اوس په دې کې کمې طرف ته به ځي او تاسو فلایټونه به هم شروع شي، تاسو راوړه هم به اسان شي. او چې کم میتونه دي جست خاکي ده، کم رونه چې هلته شهیدان شوي دي اب هم انشاءالله دلته را شروع شي. نو ستاسو دا مشکلات به ختم شي. کم په سوشل میډیا باندې چې منفي پروپیګنډه کېږي د هغې مخنیوی به هم وشي. زه ستاسو انشاءالله دا امید دله در کومه چې ستاسو یو مسله به هم نه پاتې کېږي. کومه مسله چې د ټیکټ د ګران د خرڅېدو ده، چېرې موږ تاسو ته ټیکټونه په ګران قیمت میلاویږي، هغه هم ما د پرایم منسټر سره ټیک اپ کړې ده. انشاءالله دغه مسله به هم ستاسو حل شي. ستاسو د امبیسي نه د امبیسډر نه څه تحفظاتو هغه خبره به هم کړې ده، انشاءالله دغه مسله به ته حل کړو. ستاسو چې څومره مسلې دي انشاءالله دا به اوس حل کېدو طرف ته روانې دي. فلایټونه دلته شروع شو او د 11 نه کوشش کوو چې د 11 تاریخ نه بس بیا دا هر څه اوپن شي. نو زه یو ځل بیا تاسو ته دا باور درکول غواړم چې دا ستاسو خپل حکومت دی، خپل وزیر اعلی مو دی، خپل وزیر اعظم مو دی، خپل مراد سعید مو دی. نو انشاءالله دا کوم مسایل چې ستاسو دي دا به اوس حل کېدو طرف ته ځي. زه لږ په لیټ کېدو باندې د نه معذرت خوایم. انشاءالله دا مسلې به ستاسو حل شي. نو ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. پاکستان زنده باد.